السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په مالدان په تغبۍ کې پلار ظالمه ولګېدلو او خپل زوی بېدردۍ سره قتل کړو. راځئ مینوالو دی اخر ولې قتل کړو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. انسان دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې تاسو ته د یادګین تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو ورځ دغه ته بې ګناه کتونه کېږي چې نن یو ځل بیا څنګه په مالدان په تغبۍ کې عزتمنو پلار او زوی په کور کې جنګ جګړه شروع کړه. خو عزتمنو د پلار په زړه کې دغه ګیله ناستې وه چې زوی اخر ما سره په څه خبره باندې جنګ وکړو. اخر عزتمنو دغه زوی بهر ته راووتلو ویې ویل چې زه د پلار به مې غوسه سره شي بیا به زه کور ته لاړ به شم. خو مینوالو د پلار یې غوسه نه سړېدله. بیا عزتمنو دا زوی بیا دوه درې ګنټې بعد کور ته تللی دی. ویل دی چې ځکه خیر پلار به مې اوس پخلا شوي وي او غوسه به یې سره شوي وي. خو مینوالو پلار یې هغه شانتې په کور کې ناست و چې دا کله کور ته ورغلی نو زوی د کور نه راوشړو او وینا یې ورته وکړه. ورته ویې ویل دی چې زه ستا ما سره اډو څه حق نشته دی. مینوالو دې زوی بیا اخر پلار ته لاس ور واچولو او پلار سره جنګ وکړلو چې دغه د جنګ په دوران کې عزتمنو عزتمنو زوی بهر ته راووتلو او د پلار نه د تېښتې کوشش کولو چې بهر ته به وتښتم. خو مینوالو دا پلار ظالم تمانچه راغوستې ده او شاته ورپسې رامنډه وي چې کله بیا یو باغ ته رانږدې شو مینوالو دغه پلار ظالم پرې ډزې وکړلې او خپل زوی یې قتل کړو چې پته ورته ولګه چې زوی خو مې ویشتو او مړ شولو. نو مینوالو دغه پلار په تېښته کې کامیاب شو او لاره یې وتښتېدلو چې مینوالو اخر بیا کلو خلکو 112 ته ټلیفون کړی دی. هغوی راغلي دي او دغه لاش یې بیا د تحصیل اسپتال ته وړی دی چې هلته کې د دم پوسټمارټم شوی دی. د پوسټمارټم نه بعد به عزتمنو دا خپل کورنۍ ته حواله شوی دی. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ د صحیح عزتمند ته نن ورځ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ د سوپر کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني وه چې یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.